او په ټول اهل اسلام کې د ټولو نه زیات اختلاف د معراج په واقعه کې. د دنیا ټولو نه زیات دروغ دا د کربلا په واقعه کې دي. د دنیا ټولو نه زیات دروغ د کربلا په واقعه کې دي، او د دنیا ټولو نه لوی اختلاف د معراج په واقعه کې دی. دا دوه خبرې یاد کړئ. بیا دا ځان له اختلاف دی چې په وو اسمانونو کې کم کم اسمان کې کم کم نبی لیدلی دی. یو یې لیدلی دی که دوه دوه یې لیدلی دی. دا ځان له اختلاف دی. منګ دی چا لیکل نه منو، منګ د رب لیکل منو. محمد رسول الله دنیا ته تشریف راوړی دی او په داسې وخت کې تللی دی چې د حدیثو یو کتاب نه و. بله خبره واورئ، ټولو نه غټه واجبه خبره، معراج واقعه شوې ده او که نه ده شوې؟ دا حقیقت هم شته که نشته؟ دا هم یوه خبره. امام مالک پیژنې خو یې که پنج پیری خو نه دی، وابي خو هم نه وي، او زمونږ په شان ته منکر حدیث خو هم نه وي، العیاذ بالله. منی چې صحیح سړی دی. هغه یو کتاب لیکلی دی د حدیثو په 143 هجری کې، د بخاري نه 224 کې بخاري لیکلی شوی دی. نو څومره ته مخکې دی؟ 80 سال مخکې دی. هغه موطا امام مالک کې احادیث راوړي دي او د معراج اړو نوم نه دی اغستی، نه په باب تړلې دی، نه په روایت راوړی دی، نه پیژني، نه ورته پته شته امام مالک ته چې معراج په نوم هم چېرته څه شی شوي دي. څوک یې لیکلی شوی دی؟ 143. لږ دې نه مخکې لاړ شه، صحیفه امام ابن منبه، دا یوه صحیفه ده، بخاري هم ته روایات راغستی دي. دا په سن 58 هجری کې لیکلی شوی دی. د معراج پکې هیڅ نامه ذکر هم نشته پکې. دې نه معلومیږي چې د امام مالک صاحب تر زمانې پورې دا شی لا جوړ شوی، دا دې نه وروستو ایجاد کړی دی. چې چا ایجاد کړی دی؟ الله خبر. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 19 رمضان المبارک 1444 هجری او 8 اپریل 2023 دی. تاسو به ګورئ دغه سلسله چې مشهور منکر حدیث منیر شاکر په نوم باندې وخت په وخت د ضروریات دین نه انکار کوي، د متواتراتو نه انکار کوي. بل دغه لهجه تاسو ګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه اخلي په کوم انداز کې اخلي، د بې ادبۍ او د بې احترامۍ په داسې انداز کې پیش کوي چې د پنځ ګویا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله لوی دشمن او لوی باغی دی، نعوذ بالله. دغه صرف فقها او محدثینو نامه په کوم انداز سره اخلي. 1400 کاله چې کوم دین مونږ ته راغلی دی، امت په هغې باندې د بد اعتماده کولو کوشش کوي او خپل فضولیات بکواسات ذکر کوي. د د فضولیاتو یو سلسله روانه وه. بله اوس د تازه کلیپ به تاسو کتلی و چې د معراج د واقعې نه انکار کړی دی. محترمو، د معراج واقعه دا 3 حصې ده. یو د بیت المقدس پورې، دویم د بیت المقدس نه د اولنی اسمان پورې، دریم د اولنی اسمان نه اخوا چې کومه سلسله وه د اولنی ثابت ده په قرآن مجید سره، اخوا بیا په اخبار مشهوره سره، او هغې نه اخوا بیا په اخبار احاد سره. دې وجې نه د اولنی منکر ته علماو کافر ویلی دی، بیا د وروسته چې کوم دی دې ګمراه ته بدعتي او ګمراه ویلی دی. نو منیر شاکر چې دی دا کلیپ به تاسو اورئ په دې ځي. په دې کې مطلقاً د معراج د واقعې نه هغه انکار کوي. هغه د منکرین حدیث کتابونو چې کوم څه لیکلي دي اقا راخلي د قرآن نه انکار کوي. ظالم مخکې روان دی. هغه وایي دا واقع شوي هم ده که نه، اول خدا باس دی، او بیا وایي پلانکي محدث خپل کتاب کې دا نه ده راوړلې، په دې نه دا ثابت چې لحاظه دا اړو شوي نه ده سره. زه تاسو ته درښیم تفصیل ته خو نه ځم چې دا د معراج واقعه د متواتراتو نه ثابت ده. د دې منکر چې دی کافر دی، دواړو خبرې درته ښیم تفصیل سره انشاءالله. علماء هغه ذکر کړي دي، بعضو ذکر کړي چې دا 46 صحابو نه نقل دي، بعضې د 45 صحابو نه نقل کړي حدیث په دې باب، بعضو د 20 صحابو نه نقل کړي دي، بعضو دغسې نورې. تاسو مثلا راځئ، دا زما سره به تفسیر ابن کثیر دی چې مشهور تفسیر دی
د دې جیل نمبر دی دریم صفحه نمبر د 41 ته دی حدیث الاسراء احادیث د معراج اجمع علیه المسلمون اجماع کړي د پاغي باندې مسلمانانو و اعرض عنه الزنادقه والملحدون او اعراض کړي دین زنديقانو او ملحدینو دا ګوره د کم پیرس کې تاسو او بیا سو یریدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دی غواړي چې د الله تعالی اغرنا په خپل خلو په پکو سره د مند کې لکه مونږ شاګر چې په دې وخت کې لګیا دی دا زما سره دویم کتاب د تفسیر قرطبی مشهور تفسیر دی د دې جیل نمبر دی 13 صفحه نمبر دی 7 ته دی وی الرابعه سلورم نمبر مسئله کی ذکر کئی ثبت الاسراء فی جميع مصنفات الحديث وروي عن الصحابه في كل اقطار الاسلام ډېر صحابونه هغه د دنیا په کونه کونه کې د صحابه کرامونو هغه نقل دی روایت کړی شوی دی فهو من المتواتر بهذا الوجه د دې وجنه در متواتراتونه دي روایت په دې کې تواتر حد ته رسیدلی دي د زما سره دریم نمبر تفسیر مزری دی د دې جیل نمبر دی 5 صفحه 401 د دیم لیکي وتواترت الاخبار الصحيحه بذلك متواتر احادیث په دې باب کې راغلي والي ان قد الاجماع په دې باندې مناقض شوی دی اجماع ګوره دا خبره په تواتر سره راغلي او اجماع په مناقض ده دا زما سره معرف القرآن مولا ادریس کندهلوی ابراهیم الله دی چې را شیخ حسن جان شهید رحم الله استاد ور دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر او بیا پاکستان کې په لاهور په اشرفی مدرسه کې د پاتې شو دیم لیکي وای در متواتر احادیث صحابہ و تابعین علماء ربان کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر وسلم کو یہ معراج بحالت بیدار روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی اور یہ واقعی اس قدر احادیث کثیرہ صحیح و صریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا انکار ناممکن ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی تعویل ممکن ہے اس درجے کثیر کے حد تواتر کو پہنچے جن کا انکار ناممکن ہے اور اس درجے صریح اور واضح کہ ان میں ذرا برابر تعویل کی گنجائش نہیں متواترات کا انکار کفر ہے اور نصوص محکمان میں تعویل الحاد اور زندقہ ہے اس وجہ سے ہر زمانے میں اہل اسلام کا اس پر اجماع رہے اور یہی ان کا عقیدہ رہے کہ آن حضرت وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ بیداری کی حالت میں بجسد الانصاری آسمانوں پر تشریف لے گئی سلف اور خلف اور جمہور فقہاء و محدثین و متکلمین اور صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کا سب کا یہی موقف ہے دا ټول اتفاقی و اجماعی موقف دے دا زما سره د مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن دے جلد نمبر 5 دے صفحہ نمبر 494 95 کې دے لکھی اور معراج کا ذکر سورہ نجم کے آیات میں ہے اور حدیث متواتر سے ثابت ہے بیا پر صفحہ نمبر 455 میں لکھی قرآن مجید کی ارشادات اور احادیث متواترہ سے جن کا ذکر آگے آتا ہے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا دے موی متواتر حدیثوں پر اجماع د امت سره ثابت دے دا زما سره د شیخ عبدالسلام سے د اهل حدیث مکتب فکر دغه تفسیر دی احسن الکلام د دې جلد نمبر 5 صفحه 473 کې دی وی جواب دار چې دی وی صفحه نمبر 472 دا او په قران کې په دې آیات کې تر مسجد اقصا پورې د اسراء واقعیا دا او په سورې نجم کې د اسمانونو معراج ذکر کړی شوی دی او دارنګ روایت کوونکي د حدیث د معراج سلوخ صحابه کرام دي نو دا حدیث متواتر دي داسې ابن کثیر او قرطبی ذکر کړی دي نو معلومه شو چې واقعیت د معراج په دلیل قطعی سره ثابت ده او دارنګ مسلمانانو په دې باندې اجماع ده نو معلومه شو چې انکار کوونکي د دین زنديق او ملحد دی شیخ عبدالسلام سے پنځ باندې شاکر ملحد او زنديق دی دارنګ ابن کثیر هم دا حکم ذکر کړی دی او دا معراج د بیداری په حالت کې په بدن او روح دواړو سره شوی او په دې باندې اجماع د امت ته او امام به پرست نورم تفصيلات دې ذکر کړي دا شیخ سربر خان صفدر سے برای مولا امام اهل سنت چې په دې موضوع باندې مستقل کتاب په جیل کې لیکلو د 45 صحابونو نقل کړي باقاعده د یو صحابي روایت دغه حواله بغیر تفصیل سره ذکر کړي دا رنګ دې نه پس راځو دا خو ډېر شی دی خبر به ډېر وګدي د یوسو ما مش نمونه خروار تاسو ته پیش لله د دې وجنه د دې منکر ته زمو ټول علماء کافر لیکل دي ټول علماء دې ته مسلمان نه دي لیکل دا زما سره اول نمبر تفسیرات احمدیه د مولا جیون رحم الله حدیث صفحه نمبر 503 دی دوی قال اهل سنت فرمایلی دي اجمعهم دی باجماعهم باجماع سره ان المعراج الى المسجد الاقصى قطعي ثابت بالكتاب دوی دا قطعی دی ثابت دی په کتاب الله سره او په حدیث متواتره سره او بیا مخ کې وی ویلا سماء الدنيا ثابت بالخبر المشهور الى ما فوق من السماء ثابت بالاحاديث فمنكر الاول كافر البتة
مطلقاً د معراج نه د اولنی صورت نه انکار کوونکی د قطعي کافر دی، هغه په کفر کې څه شک نشته دی. دا زما سره بحر الکلام دی د مشهور کتاب دی علم الکلام صفحه 158 کې بدې لیکلي دي ومن انکر الاسراء یکفر، چا چې د معراج د واقع نه انکار وکړي د سړي تکفیر به کولی شي، دا کافر دی. دا زما سره دارالعلوم دیوبند فتاوا دارالعلوم دیوبند چې ټوله دنیا ور باندې اعتماد کړی دی، د دې جلد نمبر 11 دی په صفحه نمبر 219 باندې دی لیکي. دنه سوال کیږي، په سوال کې متعدد خبرې ورته لیکي. یو پکې دا زید احکام واقع معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم سے قطعی انکار کرتا ہے، لکه څنګه چې دی کوي مشکوک کوي دی بے نوری خبر لیکل خو دی ورته لیکي دا ټول مشترک جواب ایسا شخص جس کے احوال سوالات میں ذکر کی ہے کافر و مرتد ہے، مسلمان نہیں، ایسے شخص کو مسلمان نہ سمجھنا چاہیے اور اہل اسلام کا سا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرنا چاہیے. دسی کسل کافر دے مرتد دے مسلمان نه دی، دسی کسر د مسلمانانو معاملہ نه دی کول پکار، د سر د مسلمانانو په شانتي برتاو هغه نه دی کول پکار. د ټول د معراج منکر ته دا حکم لیکي. د زما سره بل دی مقدمه مرزائیه بهاولپور دا چې کوم د امام کشمیری سے بری مولا شو دیم لیکي و اجمعنا موږ اهل سنت اجماع کړی د ان من انکر المعراج الى بیت المقدس يصير کافرا، چې چا اجماع نه چا چې بیت معراج د واقع نه انکار وکړو دا سړی کافر دی په اتفاق د مسلمانانو سره. زما سره فتاوا عالمگیری د لیکي جلد نمبر 13 دی 1 صفحه نمبر 84 دیم لیکي من انکر المعراج، چا چې معراج نه انکار وکړو په اخر کې لیکي فهو کافر، دا سړی کافر دی د مسلمان نه دی، او در 500 علما هغه لیکي. دا زما سره تمهید د بشکور سالمی دی د لیکي په صفحه 117 باندې اجمعنا على ان من انکر المعراج الى بیت المقدس يصير کافرا، د موي د سړی کافر دی مسلمان نشي پاتې کېږي څوک چې معراج نه انکار کوي. دا زما سره شرف اکبر د مولا علی قاری رحم الله دیم لیکي ومن انکر المعراج، چا چې د انکار د معراج د واقع نه انکار وکړو د سړی کافر دی، اسلام نه خارج دی. دا زما سره نبراس تر شرح العقائد مشهور شرح ده د دې صفحه نمبر 292 باندې لیکي و اما من انکر اصل المعراج فیکفر، چا چې د واقع د معراج نه مطلقاً انکار وکړو د اصل نه انکار وکړو د سړی کافر دی مطلقاً. دا القول الفصل لزما سره شرح د فقه اکبر مشهور شرح ده دیم په صفحه نمبر 400 باندې لیکي ومن انکر المعراج کلیا فهو کافر، چا چې د معراج د واقع نه انکار وکړو د سړی کافر دی. دا زما سره کتاب د فتاوا حقانیه جلد 1 د دارالعلوم حقانی فتوا دیم لیکي د اوګه سوال جواب دی په کې لیکي اس کا منکر کافر اور مرتد ہے، د دې مرتد چې د کافر دی مرتد د اسلام نه خارج دی. دا زما سره فتاوا فریدیه د مشهور مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید صاحب نور الله مرقدو جلد اول صفحه نمبر 113 باندې لیکي یو چا ورنه تاسو کله چې یو سړی د ګیری نه انکار کوي فلا پک یو خبره د معراج نه انکار کوي نو دې دا ټول الجواب بشرط صدق مستفتي یہ شخص کافر ہے فی الهندی او بیرغین اخوا عبارات نقل کوي د سړی کافر دی چې معراج د واقع نه انکار کوي. دا زما سره فتاوا قاسمیه د مشهوره د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 121 د دیم وای من انکر المعراج فهو کافر، چې معراج نه انکار وکړو د سړی کافر دی. دغه رنګ د زما سره فتح القدیر دی د دې صفحه نمبر 360 جلد نمبر 1 کې دم لیکلی دی دی وی ومنکر المعراج، منکر د معراج چې دی کافرون د سړی کافر دی. د محترمو حواله جات ډیر زیات دي که زه پیش کوم خبره به ډیره اوږده شي، خو اول نمبر خبره ده معراج واقع چې ده در قرآن مجید د نصوصو نه د متواتراتو نه ثابت دي. باقي درته ما حوالې پیش لکه حوالې زه پیش کوم تقریبا د سلو نه زیاتېږي خو بیا خبره اوږدېږي. دوی نو د متواتراتو نه انکار کفر دی او د کفر دغه فتوه معراج په منکر باندې د ټولو علماو ورکړی ده. تاسو ته باندې دومره پته لګېدلې باقاعده ابن کثیر نور علماو شیخ سرور خان صفدر صاحب رحمه الله دیو باقاعده احادیث د صحابو نمونه به حواله را نقل کړي چې کم کم صحابو را نقل دي د حد تواتر تر رسېدل د دې صحیح خبره داره چې د انکار کوونکي مطلقاً معراج د واقع نه انکار کوونکي د کافر دی د کفر کې څه شک نشته. دا مې د دې وجه نه ذکر للی زمونږ اکثر ساده لو مسلمانان وي هغه دې ته وګوري واقع په دې کې دروغ راغلي دی او په دې کې شک راغلی دی او بیا په دې دا قسم اشکال چیرې د واقع شویم ده که نه ده شوي
لکه دج د ظالم چې څنګه ویلي دي او بیا دی وایي چې پلان کې کتاب کې نه درول پلان کې نو د ټولو کې دا خو تفاسیر نقل کړي دي محدثینو نقل کړي دي فقهاو ذکر کړي دي د علم الکلام کتابونو ذکر کړي فتاوجات ذکر دي ټوله دنیا ذکر کړي دي ظالم ته دا نه ګوري نو د معراج منکر چې د کافر دی بهرحال منیر شاکر صاحب ته مونږ وایو چې منکرین حدیث د کتابونو دغه غلاګانې کې مسلمانانو په شګو کې ما چوا او خیمه کو ظالما نه ته کوم انداز سره لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په د تابعین او د مفسرین او محدثین د تذکرہ ته کوم انداز سره کې ظالما یعنی ته منزل من الله ته چې خبره کې ستاره خو نه ګندوزی هغه صحیح وي دا خو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلق دی دغه د اتباع حکم قرآن مجید مطلقاً دغه اتباع حکم کړی دی دغه اطاعت حکم یې کړی ته په دې وخت هغه مشکوک ګرځي د قرآن مجید د لپاره تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال افعال دي رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی تشریح در قرآن مجید امت ما بدزنه کوه دا غینه د فقهاو نه ما بدزنه کوه خو زه مسلمانانو ته د فتنې نه ځان وستل لوی فتنه ده او علما دي بیدار شي دغه فتنې تعقب دی وکي مسلمانان دي ورنه خبر کی الله رب ذل جلال دې مسلمانانو د عقاید او نظریاتو حفاظت وکي جزاکم الله خیر